څومره چې زموږ نوي ملګري په نوو ویزو باندې سعودي عرب ته راځي، نن سبا دا ډېره زیاته ایشو جوړه شوې ده چې هغوی د ایرپورټ نه افلوډ کوي. زه نن په دې ویډیو کې تاسو سره څو پوینټ ذکر کوم. په دې باندې که تاسو عمل وکړو نو د ایرپورټ نه هم افلوډ کوي نه، لازمي دا ویډیو ټوله وګورئ او د ملګرو سره لازمي شیر کړئ. نمبر 1، ګورئ ملګرو، که تاسو کله په نوې ویزه باندې کم ملک ته ځئ، سعودي عرب ته راځئ، ګلف چې کم ملکونه بار ته ځئ، نن سبا په پاکستان کې په هر ایرپورټ کې مسافر تنګي او تپوسونه دي بلا وجه کوي. ګورئ ملګرو، که تاسو د هر یو اف آی افسر ته تاسو هلته امیګریشن افیسر ته تاسو مخامخ شئ هلته او تاسو نه د ویزې باره کې تپوس کوي، نو تاسو سره ټیکټ برابر دی، تاسو سره چې کوم دی ویزا د سره شته دی، تاسو سره چې کوم دی پیسې د سره په جیب کې شته دی، هر څه تاسو سره برابر دي. نو چې کله د نه اف آی افسر څوک تپوس کوي نو په دې کې یریدل ضرورت نشته چې یو بل داسې به ګوري او داسې به ګوري، نه، بلکې په کانفیډنس او ښه په دغه باندې هغه له جواب ورکړه چې تپوس درنه کوي بای چې کم ملک ته ځي، بای زه سعودي عرب ته ځم، قطر ته ځم، امریکې ته ځم، چې کم ملک دی زه دغه ملک ته ځم، بای تپوس درنه کوي ویزه دې څه، بای زما ورک ویزه ده، د کمپنۍ ویزه ده، چېرته به د اف آی افسر ته چېرته هم دا نه وی چې زما د څه ویزه ده، زما ازاده ویزه ده، دا به ورته نه وي چې ازاده ویزه دي ډایرکټ دی افلوډ کوي. نن سبا دغه ټیک شو، ستانه بستا د کمپنۍ باره کې تپوس کوي وایي چې کمې کمپنۍ ته ځي، سیلري څومره ده، نو دا ورسره د ذهن کې د ځان سره د مخکې نه ساته وایي چې زه به ورته داسې وایم چې زما دومره سیلري ده، کمپنۍ مې د کمپنۍ هیډ افیس په دغه ځای کې دی یا مؤسسه ده دغه په دغه ځای کې ده، زما د رهایش دا ټول دې به تپوس به نه کوي، ډایرکټ دې دغسې جواب ورکوو. ټیک شو، یېرېدل ته ضرورت نشته. دویمه خبره، دویم چې کله هم ته راځي نو همیشه دپاره داسې د ایجنسۍ ونه داسې ټیکټ اخله چې هغه په هغې کې تاریخ کې لکه مطلب دا د ردو بدل کېدی شي، که ستا نه یو فلایټ مس شي یا په ایرپورټ کې څه مسله راشي نو چې هغه فلایټ تاله بیا چینج بل تاریخ کې دله بیا ټیکټ دله درکړي. ټیک که نه؟ ټیک شو ملګرو، دا خبره شوه. درېیمه خبر دا چې ته کله کم بار کم ملک ته ځې، چونکې ته به انټرنیشنل سفر به کې په ایرپورټ کې د هر ملک خلک نو کوشش دا پکار دی چې داسې لباس ایسته، داسې ښه ښکلي کپړې، ښه ښکلي بوټان. په چپړو کې زمونږ اکثر ملګري چې کوم دی نو په بوجو کې او په چپړو کې را رواني، دا خو بیا وګورئ چې بیا سړی چېرته روان دی. نن سبا خو تاسو ته پته ده خلک دلته راځي په دغه کې بس دلته بیا سوال کوي، هغوی نیسي بیا ځي، نو لحاظ ښه ښکلي کپړې، ښه ښکلي بوټان او ښه ځان برابر، ښه هر څه ښه په سټایل کې. ټیک شو که نه؟ نو چې دا په دې خبرو باندې تاسو عمل وکړو ملګرو، کوم نوي ملګري په ایرپورټ کې راځي په نوې ویزه باندې، نو هغو ته به انشاءالله د افلوډ کېدو هېڅ قسمه څه مسله نه راځي.